او چې کوم خلکو صحابه کرام لیدلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دلیدلای هغه ته تابعین ویل کیږي. فرمایي یو مشهور تابعی حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ ډېر تقوادار پرهیزګار متقی تابعی وو. دغه د شملګری رالو هغه تابعی دي. شملګری د زیارت لپاره رالو د ملاقات لپاره رالو. فرمایي چې کله دغه ته رالو نو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ دا ته فرمایي چې ملګرو مرو سرا گوان فوت کی سله دا ورور و فاصله دا ورجو بچه تعزیت و توکو مش خلق فاتحه تا ورجی یعنی تعزیت دا اصل تعزیت تا فاتحه دا اصل تعزیت تا اولن اکثر خلقو د فاتحه مقصد نو پیژندلای او تورسو بیا دنیاوی خبره کوي ها لا په وزیر اعظمانو باندې لغیږي لا په ورټو باندې لغیږي لا په شمجرو لا په باټ یعنی دنیاوی خبره کوي. حالانکه فاتحه مقصد اصل تعزیت تا چې هغه ته تسلی ورکې هغه ته سکون ورکې هغه ته صبر او تلقین ورکې اغلر غم الکای کې دا اصل مقصد د فاتحه ده. نو فرمایي چې حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ سره د خپل ملګرو ورلای ګوان خواته تعزیت ته پاره شاه ورور وفاتو شکل هغه تورل نو محمد بن یوسف رحمت الله تعالی علیه دا فرمایي چې زبو ور سره لوی تابعی دا شکل موږ وکتلای نو هغه ورور چې کوم در ډیر زیات په ځړا باندې و ډیر زیات خفګان کولای چیخ بکاره کولای چې ورور و فاصله فرمای موږ ډیر صبر تلقین او تا وکړای او ډیر مطلب چې کومه دا تسلیم واکړه خود په زړه شي او په شیخ پکار شي فرق را نه لای. اخر ته موږ ته ویل شعر اخر هر کس دا به مړیږي هر څوک په موت ذایقه چکی لمګ نمو خلاصون په وی طریقې نستا الله پاک موته زندگی را کړی دا الله پاک به موت را گئے دیش دور زیاد زړه ضرورت او دور زیاد شیخ پکار ضرورت خو نستا. فرمایي چې هغه ماته ویلا چې اے محمد بن یوسف رحمت الله تعالی علیه زړه په دې باندې چې ما ورور وفات لای خو زړه په دې باندې چې ما په ورور باندې قبر عذاب ده ما ورور قبر عذاب شي مبتلا ده په دې باندې زو زانو. نو ماته محمد بن یوسف رحمت الله تعالی علیه او ویلا چې اخر تا ته څنګه پتا ولګی دا پتا باندې الهام وسلای چې وحی سلسله خو بندا تا ته قبر عذاب څنګه پتا ولګی دا چې ما په ورور باندې قبر عذاب ده ما ورور ته عذاب ملاو کیږي. نو فرمایي چې دای ماته وای شکلا ما ورور جنازه وسلا خلق لاړو او زو قبر سر ته شیناستو چې قبر سر ته شیناستو وی قبر نه आवाज را لای د غرغړو وای چې او کلیوالو ما دوستانو یارانو شیر لمانه لاړو زما دا خاور ته پرېښلو زما دا غله حج بوجي پرېښلو دا فریاد کولای ادا आवाजونه کول چې او د مال منجونه ما روزي ما نیک اعمال چسلو نن ما باندې عذاب شوري سلا ما ته اکشا بکاندرالو. فرمای دینه مونږ شیخ پکار ما واردای نو ما د محبت امتحان ما د صبر شکم دا برداشت ختم سلای ما فوران قبر میں فوران پټا کولای خټه می پټا کولای چې د خپل ورور حالت وګور اخر دای ول دورا شیخ پکار کوي دا دورا فریاد کوي. فرمایي چې کله ما قبر وکیندلای قبر می کلاو کړای ما چې کله وکتل قبر د ما ورور د سرو لمبو ډکتا او د جهنم اور نه یو توق جوړ دا یو آر نمونه ها ګول توق جوړ دا ما ورور غړای چې دا او هغه فریادونه کوي هغه څکم دا شیخ بوکار کوي چې جهنم اور څکم دا وسوځول
وی ما برداشت نه خبره وته ما هغه توک ته لاس اچولی چې دا توک دغه اور چې کوم آر ده دغه د ورور نه وباسه. فرمایي چې کله ما لاس ور واچولی نو لاس سره ما ټولې ګوتې او لاس وسوځېدی، ختم سلی لاس می. نو حضرت محمد بن یوسف رحمت الله فرمایي لوی تابعی ده چې کله موږ لاس ته وکتل واقعي د لاس سوځېدلی و، ګوتې یې نه وې سوځېدلې وې. فرمایي چې موږ ته هغه ورور خبر کړی چې بیا ما قبر پسې بند کړه، بیا زه کور ته رالو و زه اخر په دغه شي باندې ځاړم چې ما په ورور باندې قبر عذاب ده، زه به ځاړم نو به زه څه کوم؟ دغه شي باندې ځاړم چې ما په ورور قبر عذاب ده، زه بل شي باندې نه ځاړم. فرمایي چې موږ ډېر زیات حیران سلو او د الله پاک دغه آیت تصدیق موږ فوراً ذهن ته رالی چې کوم آیت مبارک ما تلاوت کړای اول څلورمې سپارې چې آیت نمبر 180 سورۃ آل عمران چې کوم دا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، چې واقعي الله پاک حقیقت ویل دي چې خلق چې کوم الله په خپل فضل سره مال وردا او دو هغه مال چې بخل کوي الله پاک فرمای دو دا ګمان دې نه کوي هو خیر لهم چې دا دو دې لپاره بهتر ده، دو دې لپاره شدا، بلکې بل هو شر لهم دا دو دې لپاره شر ده، دو دې لپاره عذاب ده. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، چې ان قریب قیامت پورا ځبان بعد د غمال دو تا د جهنم له اور نه توق جوړیږي، دو غاړه تبا اشلا کیږي. نو مشهور صحابه تابعی محمد بن یوسف رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې موږ په دغه آیات باندې غور وکړه چې واقعي الله پاک برحق فرمایلی دی. فرمایي موږ بیا لاړو صحابي رسول ما مند کړای، چونکه تابعین زمانہ و صحابه په لازمانه چې موجود و. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مرا مند کړای. فرمای دا ټوله واقعا مو ته بیان کړ چې دینه مونږ فلانی ته ورغلیو پورور باندې عذاب او دا ټوله خبره مو ته بیان کړه. فرمای چې زه ته وایم چې اخر موږ خو يهوديان او نصارا څخه دا هغه مرسل دي امر شخ کړی دي، خدا سے کله واقعا موږ ته راغلی نه دا مختا. اخر دې څه وجه کې دا سیدا خو مسلمانو کلمه گو وسکم دا په الله رسول باندې ایمان او زکات نو ورکړه، دور عذاب الله پاک دته ورکړه. حالانکه موږ خو يهود او نصارا شکم دي هغه مشخ کړی دي، هغه شکم د داسې واقعات خو مختن دي راغلي. فرمایي چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مستا او فرمایل چې اے محمد بن یوسف رحمت الله تعالی علیه دې چې شک نستا چې يهود او نصارا دا دایمي جهنميان دي، دایمي همیشه د پاره جهنميان دي. خدا سے واقعات الله پاک تاو ماتا مسلمان تا دے دے پرش کرے چې تاو ما عبرت واخلو، سبق مو دینا حاصل کو. چرن فلانی دا عمل کړهو، زکات نه انکار کړهو، هغه باندې الله پاک دا سے عذاب او شکم دا نازل کړای کو ما دا عمل کولو ما به دا انجامي. فرمایي چې عبرت دې پر الله پاک دا سے واقعات مسلمانانو ته ورشکارای.